کتونکو د یو مهم ویلاک سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. محمد زکریا 15 کلن دغه ماشوم ولې ووجه، په څه یې ووجه او دونه په بې دردۍ سره ولې ووجه. د جمعې ورځ وه، مانځله خلک روان دي او دغه ټیم کې دغه سنګدله ملزمان دغه ماشوم 15 کلن د غنمو منځ ته بوځي او هلته پرتوګ ترې وباسي او په هغه پرتوګ باندې بیا ترې بندي کوي او ډېر په بې دردۍ سره یې وژي. ټوله علاقه په دې باندې راپارېدلې وه. د سابندې مندړي دا واقعه د تنګي تحصیل د تنګي پولیسو پرله پسې په دوو واقعاتو کې دغه کامیابي ترلاسه کړې ده چې یو دغه ماشوم کیس ډېر چیلنجز کیس و او یو طرف ته هم ذهن نه ته په دې باندې موږ هم پروګرام کړو. پروګرام کې موږ دوه ایشو مخې ته ښودلی وي چې دا کیدی شي. یو دا چې د کور انتقام، دویم دا چې پلار استاد و کیدی شي سکول کې ماشوم ته څه ویلي، وخلې ټکولي، نو سټکپ کړي، په هغې باندې چاته دوکي دردي او دا دوک د پلار ته د خاندان ته رسوي. نو همدغه شانتې دغه مدعیانو دعوا وکړل او په دې کې پرون پریس کانفرنس وشو. دغه پریس کانفرنس په نچوړ کې چې موږ ته کومه ذرایع دا خبر ورسوو، نو دې کې دوه ملزمان چې کوم دي هغه نامزد شوي دي. دویم طرف ته دې کې کسان اوچت شوي وو. کسانو کې یو دا تورو چې د دې استاد نه 50,000 روپۍ غوښتي، هغې نه دي ورکړو، د هغې انتقام. خو هغه خبره دفن شوه. دلته کې مدعیانو دعوا وکړله. نو دغه دوه کسان دی چې ماشوم یې سټکپ کړی او د هغې په انتقام کې دغه ماشوم یې وژلی دی. ډېره زیاته د افسوس خبره خو داسې ډېر دردناکه پیښه. یو ښکلې تنکۍ ماشوم، نه یوازې د سابندۍ علاقه بلکې ټول منځنی شمالي اشنغر چې دا واقعه مسافر هم کتلې ده، چاته چېرته دې ماشوم دا تصویر تللی دی نو هغه یې دردولی دي. او دویمه واقعه د حاجي شاه خالد چې د شپږم جومات طالب علم خپل زوی د خپل پلار قاتل خیجي، په خپل کور کې په کمره دننه یې وجني او بیا دغه ماشوم تمانچه د کاڼو ګټو لاندې ږدي. نو دا هم د تنګي پولیس لپاره یو چیلنجز کیس و. د هغې قاتل هم مخې ته راغی. په دغه قتل کې خپل تره د دې ماشوم تره د شاه خالد ورور ډاکټر الماس هم یو مهم رول چې علا قتل او د هر څه ته چې کوم دی نو پولیس ورسول. دې کې چې کوم دی نو هم پولیس ته چیلنجز و. ډي اس پي سرکل تنګي ګلشید خان په دې باندې باقاعده پریس کانفرنس وکړو. دا ټول تفصیل یې په هغې کې بیان کړی دی او کیدی شي چې سبا د دې 15 کلن محمد زکریا د دغه نامزد ملزمانو هم پوره تفصیل په پریس کانفرنس کې ډي اس پي تنګي سرکل ګلشید خان د قوم مخې ته کېږدي. دواړه ډېرې افسوسناکې پیښې په دواړو باندې ډېر دردېدلي وو. د شاه خالد خو موږ جنازه مو کتله، په زرګو خلکه پکې وو، خو جنازې پورې موږ نه خبر ګډې موږ به هلته خبرې کړې وې چېره چا قتل کړو. هسپتال کې هم ډېر وخت چې تېر کړ او د هغې نه پس چې کوم دی نو د زخمونو تاب نه لا پېښوي چل بس. خو د زکریا ماشوم دا قصه ډېر افسوسناکه ده. نو اوس په مزید د پولیس ته تفتیش نه پته لګي. مدعیانو دعوه کړې ده. پرون مخالفین چې کوم دي هغوی یقین دهاني په یو پریس کانفرنس کې ورکړې ده. اوس قبل از وخت په دې کې موږ څه نشو ویلی چې مدعیان کله دعوه وکړي نو هغې کې بیا پولیس څوک هم څه نشي ویلی. هغوی ته خپل شناختونه راغلي وي چې یاره زما دا بچی په دې دی وژلی دی، ځکه موږ په دې کسانو باندې دعوه کوو. خو د زکریا کیس هم کلوز چې ډېر افسوسناکه پیښه د دغه ماشوم او د حاجي شاه خالد دغه کیس هم مخې ته راغی چې زوی د آیسو عادي و. ډي جي ایس پي آر تېره ورځ یو پریس کانفرنس چې په افغانستان کې خودکش تیاریږي او دا څوک کوم خودکش وي، څوک چې آیس کی دا یو پروپیګانډا چې هغوی وي په یو هسپتال باندې حمله کړې ده. 400 نه زیات پکې وژلي دي. نه لیس مخې ته راغی، نه زخمي مخې ته راغی، نه په هسپتال کې مړې مخې ته راغی. دغه پروپیګانډا خو بې نقابه شو. خو دا خبره مخې ته راغله چې کوم ډي جي ایس پي آر به مخکې وي چې دوی خودکش تیاري نو دا آیسکون کې وي، نو هغوی په خپلو وي چې زموږ په یو هسپتال کې دومره مریضان د آیسکون کې وي. دا خبره مخې ته راغله. نو آیس چې څوک څکي دا خودکش بمبار دی. دنه به یا تختې یا به تختې یا به وجنو یا به علاج کې. چا هم چې دا نشه په دې ملک او په دې صوبه کې عامه کړې ده، الله دې ولله دې جزا سزا ورکړي.
ځکه چې ډېر عجیبه شانتې نشه د علاقې ته راوړې ده او دغه د علاقه کې دا نشه موږ دغه یو څو کلونو راسې پیژنو. خو په دې واقعه کې ما په محمد زکریا باندې خبرې کولې چې دغه 15 کلن ماشوم قاتلان ګرفتار شوي دي. د حاجي شاه خالد قاتل خپل زوی ختلی. ډېره مننه.